أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیاتونو کې د دوی یو بل قبح بیانای بدیع بیانای او یو مذمت بل بیانای ما د احبار او رهبان کې پرون خبره کړې و. الله رب العزت وایي چې د يهوديانو د عالمان چې د عیسایانو د پیران چې کوم دي د خلکو مالونه خوري په ناجایز طریقې سره. ناجایز کله د حق خبره پټه نو مال دیوالی، کله د دین د شریعت خبره بدله کی د بادشاہ نه مال والی، کله خلق د دین د لارې نه منع کی نو مال واخلي. نو دا په دې طریقې باندې دي دا مالونه د خلکو نه علي. بیا که په دې امت کې مسوک شي چې دا دین دا پیسو د پاره پیسې هل افسد الدین الا الملوک و اخبار سوء و رهبانها ہے خرابی دین کی ان تینوں سے پیر جاہل شاہ ظالم مولوی بی دین سے. نو که چېرته په دې کې شي او داسې چې د پیسو دپاره خلک دا دین چې دی خرڅوي را خرڅوي د دې فیصله ګډه وډه کوي او په پیسو باندې قرآن والا فیصله خرڅېږي نو هغه هم ته بیا مراد دی. ځکه قرآن عموم د الفاظ ته اشاره کوي. الله دغه وایي، الله بیا وایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو ان کثیرا یقینا ډېر من الاحبار د علماؤنا د مولیانونا والرهبان د پیرانونا لیأکلون دی خوري اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل بناجائز باندې ويصدون او دی منی کول کوي عن سبیل الله د لار د الله تعالی نه. والذین او دا هغه کسان دي والذین او هغه کسان یکنزون الذهب چې خزانه کوي سره زرو لرا والفضة او سپین زرو لرا ولا ينفقونها او نفقه نه ورکوي د دې خرچ نه کوي دی لرا فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې فبشرهم نذیر ورکدي دا بعذاب علیم د عذاب درناک. خبره دا ده دې ځای نه الله رب العزت یو خبره کوي چې کوم کسان دا سره زر او سپین زر دا خزانه کی جمع کوي هغه ټیم دغه نقدي او دغه پیسې نن سبا ورته نوټونه یو څه بل څه د حساب لګاوه یا کارت کې کله چاپ راکړي. نو چې کوم کسان خزانه کوي او دې د دې نه خرچه نه کوي د الله په نوم باندې نو یو د دې خپله خرچه د هغه هم ته مراد ده چې هغه زکات دی هغه لازمي دی هغه باسم ورکړي او یو د دې نه عام نفلي صدقات مراد دي هغې کې هم ستا سره د غریبي سره چې تا سره په ګاونډ کې غریب دی یا په معاشره کې غریب دی هغه ته سخت تکلیف دی کله ناکله په زکات صرف نه کېږي بیا به هغې سره نور امداد نو الله رب العزت وایي چې دا کوم خلک دا مال خزانه کوي او د دینه د الله په نوم باندې نه ورکوي نو دې څه وایي دې خو یې ځان له جمع کړم که نه الله څه وایي الله وایي فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکه دي ته په عذاب دردناک سره سخت عذاب سره ولا خبر ورکه
یوم یحما علیها فی نار جهنم یوم یحما په هغه ورځ چې ګرمولی بشي علیها په دوی باندې فی نار جهنم په اور د جهنم کې علیها دغه څیزونو لره فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بها جباههم فتقوا نو داغ به ورکولی شي بها په دې سره جباههم مهونو د دوی ته مخ طرف د دوی ته ټول ته مراد دی بیا وجنوبهم او اړخونو د دوی ته او وظهورهم او شاګانو د دوی ته د دوی چې کومې شاګانې دي نو په دې به عذاب ورکولی شي په اړخونو به ورکولی شي علماء لیکي علامه ذهبي صاحب وغیره هغه وایي چې دا ولې خدای پاک دا مخلوم به یاد کو بیا یې طرف یاد کو بیا یې شا یاد کړه چې په شا طرف به عذابي نو دا ځکه وایي چې دینه کله خپله خو عزم څه نه ورکوي چې سوال کوونکي ته سوال وکړي هغه ته ضرورت دی یا دې داسې غریب کس وویني هغه د شکل و شباهت نه پېژني یا د ته پته لګي چې بھائی دا خانداني غریب دی نو دې ورته دا تندې تریو کې جاسې نه سرانه وغواړي نو الله رب العزت وایي چې په دې تندي به د الله عذاب درکم په دې مخه طرف به عذاب درکم او کله ناکله چې هغه کس ده ته رانږدې شي بیا مخې له راشي نږدې داسې اړخ چې دې د اړخ کې نو خدای پاک وایي چې په دې اړخ به د الله عذاب درکم الله مو وساتي او کله دې دومره متشدد شي سخت شي چې یو کس ورته وایي د الله په نوم باندې سره کا یا یو کس ته سخت ضرورت وي یا ډېرو سره خو نن سبا د بل چا پیسې ګیري د بل چا نو هغه چې وله راشي نو دې ته روان شي مخ ته بل اړخ ته واړی مکمل شا کي یا ته روان شي نو الله رب العزت وایي چې په دې شا طرف په شاګانو به د الله عذاب درکړي او بیا به الله رب العزت بعضې کتابونو کې بیا راځي چې د دې مال نه به مار جوړ کړي بلکې پنجګنج والا په اشعارو کې مروړي او هغه به دله ټک ورکوي او دې ځای نه چې کوم مراد دی نو دې ځای کې هو ډارېکه معنا ده الله رب العزت وایي هذا ما کنستم چې کله دا ګرمو دا سره سپین به ښه ګرمولی شي دا پیسې چې دي سکې دا به ښه ګرمولی شي او د ده په ټول بدن باندې به یې ښودي شي ځای به پکې خالي نه وي چې کله دغه د زکات دا پیسې زیاتې شي دغه نور دا ده چې څه زیاتې کړي مخې اړولي یو څه بل څه دا زیات شي او د ده بدن کم وي نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یا غالبا عبدالله ابن عمر صاحب دی هغې وایي چې الله رب العزت به د ده دا بدن غټوي تر دې پورې چې دغه ټول عذابونه په ده باندې بار کېږي دا ټول به پرې پوره کوي برابر سرابر به په ده باندې دا یو وي د یو بل د پاسه وي که مثال په طور په ده 2 روپۍ نو عبدالله ابن عمر صاحب دی عباس صاحب دو زمان دي ذکر شو نو دا 2 روپۍ به د یو بل د پاسه نه وي دا به داسې لګي یو بل سره دا به د یو بل د پاسه نه لګي د عذاب به داسې نه میلاوېږي چې دا پاسه د مال پروت دي د هغې د پاسه نه وي دا به په ده باندې دا سکې داسې ګرمولی شو داسې به پرې خوري په ټول بدن او دا به ګرمیږي او ده ته به سخترینه سزا میلاوېږي په دې سره او دا مال ورته به ویلی شي هذا ما کنستم دا هغه دی چې تا خزانه کړی او صاحب د جلالین وایي چې دا دې ته خزانه هم ځکه وایي چې دې ته د الله حق نه ورکړي هذا ما کنستم دا هغه خزانه ده که نه چې دا هغه دی چې تا خزانه کړی لانفسکم د خپل ځان دپاره نو ورته به ویې فذوقو وڅکه ما کنتم ما هغه څه کنتم چې وې تاسو تکنزون چې تاسو دې لره خزانه کو دې لره جمع کو نو چې کوم شي تاسو جمع کو اوس د هغې هغه عذاب وساتي الله هم دې وساتي سخته سزا بیا د هر څه مختلفې طبقې دي اوس د ځمکې چې چانه وي یو لیشتم ګیره کړي حدیث شریف کې راځي تر اوومې ځمکې پورې دا به د قیامت په ورځ ستا په سر باندې وي او ته به دا وړې او موږ لګیا یو د بل غم کو خپل غم نه چې په ما سخته تېره شوه د بل چا دپاره څه له ارام را پیدا نه د ځان دپاره هم حلاله را پیدا کړه کاري صاحب به وایي
دی بچو تاسو سره ثبت کړی دي چې ته د پله په آرامو جوړې، ته د وینه په آرامو جوړې، ته د بدن غوښه په آرامو جوړې، نه د ده نه به سبا د نیکۍ کار نه کېږي چې د ده نه شنما په آرامو باندې وشي او د هغې سبب به ته یې پلار. والذین او هغه کسان یکنزون الذهب چې دي یو پیره رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ ورکو او چې مونځ یې څنګه وکړو نو دعا یې ونه کړله اللهم ایسې مونږ ډایرک راپاسېد و صحابو کې داسې زر زر لاره وباسله زر زر او ډایرک لړ حجرې ته د مور بیبي د سیدنا عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما د هغې کمرې مبارکې ته لاړ ورته وایي چې سونه دې صدقه کړې ده که نه وایي شابهاله زر زر چې دا د الله په لار کې ورکړه مونځ ډایرک ووته زر زر یې لار کې بیا رایې صحابو ته وایي والذین او هغه کسان یکنزون الذهب چې دي خزانه کوي سرو لره والفضة او سپینو لره ولا ينفقونها او دین صدقه کوي دی لرا فی سبیل الله فلا د الله تعالی کی فبشرهم زیر ورک دیتا بعذاب علیم بعذاب دردناک سره عذاب دردناک ورته وایا زکه چې دا دنیا چې کله چا درازي نو دین بیا روان دی جوړ کی چې کله دې ځانونه پیژني دا دنیا رانه په مہر کې دین غواړي دا دنیا رانه په مہر کې دین غواړي دا نکاح قبول نه د عبدالرحمن بیا بل دی وایي ته چې دومره لوی میلمه وه کور ته بیایې اول غولې دې صفا کړه د خشاب ته چې د لا اله الا الله ورد لا اله الا الله کلمه زړه ته بوځې نو اول غولې دې صفا کړه د خشاب او رحمان دومره عبدالرحمن دومره بې وقوف سوداګر نه دی چې د دین متاع بدله په دنیا کې دومره بې وقوف سوداګر هم نه دی چې د دین پیدا واخلو دنیا پرېږدي یوم په هغه ورځ باندې یحما چې ګرمولی به شي علیها دغه څیزونه دغه مال فی نار جهنم په اور د جهنم باندې فتقوا بها نو بس داغ به ورکولی شي بها په دغې سره جباههم مخونو د دوی ته تندو د دوی ته یعنې مخ طرف ته وي وجنوبهم او اړخونو د دوی ته وظهورهم او شاګانو د دوی ته هذا ما کنستم دا هغه دي چې تاسو خزانه کړو لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره چې الله یې تاله درکوي ستا زوی له به یې ورکوي ستا لور له به یې ورکوي ستا ټول نسل له به یې ورکوي هذا ما کنستم او چې ډېرې مالي نو بیا یې بدایي کاته بیا روانه بیا ځکه شیخ سادي صاحب وایي ما هیچ ندارم غمی هیچ ندارم دستار ندارم غمی فیچ ندارم وایي زه هیڅ هم ندارم نو غم هم داسې نه کوم وایي پټکې نه لرم نو د تاولو غم هم راسره نشته نو راسره شته نه داسې غم هم نه کوم پټکې راسره نشته تاولو غم هم راسره چې مال درسوي بیا بیا غم هذا ما کنستم دا هغه دي چې تاسو خزانه کړیو لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره فذوقوا وڅکئ ما هغه مال کنتم ما هغه څه کنتم چې وې تاسو تکنیزون چې خزانه کوم هغې لره اوس که دینداره یو کس او دې د مال دولت دپاره خپل دین پرېږدي نو بیا ښه ده دا دنیا چې دوحه ده د خو موږ څه کوو ان عدت الشهور وزرد الله رب العزت یو بل امر کوي ان عدت الشهور یقینا شمیر د میاشتو عند الله پنځ د الله تعالی عند الله یعنی په قانون فطرت کې ځکه سیر د میاشتې چې دا کېږي کله نو دا تکویني نظام دی چې دا به میاشتې بدلی نو په قانون فطرت کې د الله تعالی عند الله په قانون فطرت کې اثنتا عشره شهرا 12 میاشتې دي فی کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې په تکوین کې یوم خلق السماوات په هغه ورځ باندې چې پیدا شوي دي اسمانونه والارض او ځمکې منها د دې نه 4 حرم څلور میاشتې عزتدارې دي حرمت والا دي ذلک الدین القیم دا دین دا یا قانون فطرت والا دی یا دا دین مضبوط دی دا دین سیده دی
فلا تظلموا بس تاسو ظلم مکوئ فیهن پدی ټولو میاشتو کې انفسکم بخپلو ځانونو باندې وقاتلوا المشرکین او جنگیږئ مشرکانو سره کافتن ټول پټوله کما یقاتلونکم لکه څنګه چې دوی جنگیږي د تاسو سره کافتن په ټولو میاشتو کې او په ټولو ځایونو کې واعلموا پوهاشه ان الله یقینا الله تعالی مع المتقین سره د متقینانو دی چې دي تاسو سره څنګه پار دی کې جنگیږي خبره ده چې کله الله رب العزت وایي ما دا زمکه اسمان پیدا کړی دا غینه ما 12 میاشتې پیدا کړی او پدې کې ما چې دې سلور عزتدار ګرځولې د حرمت والا بیا د سیدنا ابراهیم علیه السلام د وخت نه باقاعده د بشریت کې شامل وي بیا د اسلام په ابتدا کې دا شامل وي اوس هغه عزت برقرار دی خو جنگ پکې د مسلمانانو د طرفه هغه جایز دی اول پکې په مسلمانانو بم بچا حمله نشو کولی هغه بم لږ خیال ساتو با زینو کې به نه ساتو خو بیا مسلمانانو دا حکم اوچت خو عزت بیا برقرار دی دل الله یو اوچتواله ورکړي نو دا سلور میاشتې دی الله رب العزت وایي او دل ما عزت ورکړي الله رب العزت وایي فلا تظلموا فيهن تاسو ظلم مکوئ نو مراد دې دا نه چې په سلور میاشتو کې مکوئ نه په ټول کال کې مکوئ په نورو کې جایز نه دی فلا تظلموا فيهن انفسکم تاسو په دې کې ظلم مکوئ په خپلو ځانونو باندې وقاتلوا المشرکین دا مشرکان قتل کې کافتن ټول پټوله تاسو په یو ځای باندې ورشه ټول پټوله په حمله وکړي کما یقاتلونکم لکه څنګه چې تاسو سره جنګیږي کافتن فی سایر امکنا په ټولو ځایونو کې په څومره ځایونو کې چې دې ته موقع ملاویږي تاسو سره جنګیږي یا فی سایر الاشهر په ټولو میاشتو کې چې په کومه میاشت کې دې ته موقع ملاو شو دی بیا محرم او رجب او ذوالحجې ته نه ګوري بیا سر برابر نو دا یو خبره شوه بله خبره ورپسې الله رب العزت فرمایي د کافرانو به داسې کار کو چې د محرم میاشت به وه دا خو عزتداره وه نو دوی به په دې کې وي چې یاره دا میاشت خو عزت والا ده خو په پلانکي باندې زما دې ټیم کې لاس بر دی په هغه باندې مې لاس بر دی اوس سمې خوري چې اوس پې حمله وکړم نو بس دا جنګ کې ګټم لګي او د هغه یو موږ نه مړ کړو موږ ته لانه دې کړ یا پلانکی کوم والا چا سره ویلانجی کونجی وزر دا محرم به بلې میاشت ته کو سفر ته وکړو او د محرم دا به سفر شې کې بجلرو ربیع الاول به مخکې رستو کو یا به چې ذوالحجه مخکې رستا سره مختلفې میاشتې دا به دې مخکې رستو کولې الله رب العزت وایي انما النسیء اصل معنی خدا کمی یا چې نسی ویل شي چې یو شی ته حرام کې یا حلال کې په خپل خوښه باندې اسه همانه کمی او دغه راځي خو دلته حال دا وی چې عدلون بدلون ته مراد دي چې ته میاشت بدل را بدلې کی نو انما النسیء یقینا بدلول را بدلول یا کمی کول زیاده په دې میاشتو کې زیادتون فی الکفر دا زیادت په کفر کې دا تاسو په کفر کې زیادت کوي خپل شریعت هم جوړ کوي محرم بدل کې او دا واغه یو څه پیسې دانشته یضل به الذین اوس به ته ووایې چې دا محرم وړومبنۍ میاشت پلانکي نه وګرځېده نه چې د هغه ټیم کوم حساب و په هغې کې محرم و پلانکې دا میاشتې بیا مې حساب کتاب او نومونه صرف د زمانې سره یا بدل لا بدل شو خو دا ورته پته و چې دا میاشتې عزتدارې دي او دا نه دي یا هغې کې په نومونو کې هم کیسه شته چې د مخکې نه را روان دی ها نو الله رب العزت وایي ګمراه شوي دي په دې سره ډېر خلک یحلونه چې هغه به حلال وګڼه عامن یو کال لره او یحرمونه حرام وګڼه عامن بل کال لره یو کال به چې حلال کو بل کال به حرام کو یوادع عدة ما حرم الله دا بارا دي چې موافقت راولي په هغه څه کې چې حرام کړی دی الله تعالی فیحلون بس دی به حلال کړه ما هغه څه حرم الله چې الله حرام کړو الله په محرم کې جنگ حرام کړو نو دی به محرم ځان له جایز کړه نو بل میاشت کې یا بل کال کې وی لکه تیر کالم چې محرم کې جګړه کړې و راځه وټ کاټه برابرو دی کال کې به دوه محرم دی بل کې بدري داسې لوبې به کولې نو الله رب العزت وی دا خو دې خپل خوښې دي نو اوسم دې میاشتو باندې خاص کر دې د فضیلت حاصل دی واغه جنگ
دغه دفعه دې اوچته شوې ده. نو د دې میاشتو د حرمت هسکه دا کومه میاشت چې شروع ده د محرم، په دې کې ما تاسو ته مخکې د هغې تذکره کړې وه، بلا هسکه د 10 محرم پکې را روان دی. نو په دې باندې شربتونه مه ویشه، سبیلونه مه لګوه. ګوره خلک وایي وي دا الزام ډایرکټ لګوي دا د هراتونو منکر دي، د هرات څوک منکر نه دي، خو موقع محل ګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې یاده کړې ده وایي روژه ونیسئ، مخکې ورسره یا 9 شامله کړه یا وروسته 11 ورسره شامله کړه، روژه ونیسه. او په دغه ورځ باندې حدیث کې راځي چې پراخي وکړه په خپل اهل او اولاد باندې. نو سبا چې روژه هم شوه پراخي مو وکړه، نه نو چې کله روژه ماتوي ښه پراخي پکې وکړه. دکه شان چې کوم ماشومان دي په هغې باندې ښه پراخي وکړه. او دا درستخان چې ته د ورځې لګې مثال په طور د ورځې کې صدقه او د نوم خیرات یا کې یا سم کې، نو هغه د ماښام ته وړه، دواړه کاره وشو، روژه مو شوه خیرات دې مو شو، دواړه پیدې درته میلو شو. نو د دې وجې په دې میاشت کې اوس چې ته لګیا شي سبیلونه ولګې او د ګوړې شربت ولګې، اسخا د ګوړې شربت دې کړي، او بیا چې دی نو یو څه بل څه، نو بیا ځکه چې د خدای په نوم موږ هغه څیز ورکوو چې بېکاره شي، سم څیز ورکوو، الله یې معلوم وي. نو بیا که چېرته ته داسې هغه د خدای په نوم چې کوم روباسو ما یو کس خبره کول، اوس خدای نوم نه پوهېدی میاګانو کې څوک وو، غالبا دلته یې مشران کې راته چا کړی و، دورو خانانو له چېرته راغلي وو، هغه دم هم بیا چوپته نه دي منګکان والا وکړ یا هغه ولا هغه دغه ولا روټۍ وروړل، په یو لاس کې روټۍ نیولې او په یو لاس کې لوښي نیسلې، هغه ورته واپس یې وشوه چې شابه شابه زه تا ته داسې ښکارم، نو بیا چې ولا پتنوس کې وروړه نو بیا سم. نو موږ چې کله د خدای په نوم کار کوو هغه هم لږ داسې سپک شان الله یې معافي نه. نو خبره دا ده چې دا ځای ناځای پېژندل پکار دي. که ته چېرته شربت ولګې یو څه بل څه د هغې په ځای ترغیب ورکړه د روژې طرف ته، او صدقه کوه ټوله میاشت یې کوه، حسین رضی الله تعالی عنہ پسې وبهه، نورو پسې وبهه، خو دا نه چې دې خوا ته وې خیرات کو لکه ما نن کربلا ورېده لا یو زه لګیا. نو څو لعنت دې وي یزید ابن یزید او ابن فلان په یزید دې وي، د هغه په پلار دې لعنت وي، د هغه په پلار دې لعنت وي. د یزید پلار څوک؟ امیر معاویه صاحب، د امیر معاویه صاحب پلار څوک؟ ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ. یا په یو ځای کې وي لعنت دې وي، عربی کې کله فارسی کې لعنت دې وي هغه چا چې دریو خلفاو خلافت نه دی ورکړی علي صاحب له پسه، او په پلانکي بیا د جنګ بلا دغه چې څوک نه ولاړ هغې کې خو بیا چې دی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خاندان څه کسان دي. خیر نو داسې قسمه دغه ته بیا خیرات نه شي ویلی، دا بیا سلوکي ځان ساتل دي په دې میاشت کې د غم نه، بلکې صدقې کول دي، که چېرته کې خپله خوښه دی لازمي نه کړي، او روژه نیسل پکار دي. الله رب العزت به درته ورسره ګناهونه معاف او پراخي پکار ده چې کله دې پراخي وکړله نو الله رب العزت بر باندې ټول کال ښه خورا خاص کر په 10 مانه. انما النسي یقینا دا زیا کمی کول دا کمی کول په میاشتو کې یاد نون بدنون کول زیادتون دا زیادت دی فی الکفر په کفر کې یضلوا چې گمراه کیږي به په دې سره گمراه شوي دي په دې سره هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دي یحلونه دی حلال ګړي عامن یو حلال کړي دی یو کال لرا و یحرمونه حراموي عامن بل کال لرا لیواتو دا پارا دی لیواتو چې موافقتو کی عدتا کشمیر کی ماها حرم الله چې حرام کړي دی الله تعالی فیحلون بس دی حلال کی ماها حرم الله چې حرام کړي دی الله تعالی زوین لهم هستکړي شوي دي دا سوء اعمالهم ابد عمل دوی بد عمل ورته خسته شوی دی. والله یقینا الله رب العزت لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافر دا او داسې چې د عقل لاندې شي جنت هم صرف د غریبانو وخت د عالمانو جنت نه دی خو هغوی په ځان گزار نه چلي د بادشاه جنت نه دی خو د وزیر جنت نه دی خو هغه په ځان گزار نه کوي. یا او منګړت کیسې داسې منګړت کیسې چې کنه وای تایلند کې دومره چې د حسین نه دی لاره نو ماغشتر شو راځوندي شو په بلانکی ځای کې دومره راځوندي شو الله دې معافي وکړي. یا اوس ګلاد نن مې باقي اورې دوی د قران نه درته یا حسین صاحب د قران بیا لګیاو یوسف علی السلام واقعي په ټوله پټ کړل.